نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. دا سورہ نساء پنځمه سپاره ده او اومه رکوع شروع کیږي شپږمه ختمه شوه. دی آیات کې الله سبحانه و تعالی د شرابو نه د منع کېدو دویم ممانعت فرمایلی دی. د دې مخکې ذکر فرمایلی شوی چې په سورہ بقره کې دا تیر شوی چې په درې سټپه کې الله پاک د شرابو بندیز راوستو. شراب چې کوم دي نو دا په هر زمانه کې تاسو ګورئ یو ډېر ګران آیټم دی او د دې شوقیان دا ډېر په شوق سره څکي. پخوانو خلکو هم دا څکل او په عربو کې دا دستور چې اغل ته دومره ډیر زیات د دې رواجو چې د په هر روټۍ کې په هر خانه کې بلکې په کورونو کې په مشکیزو کې او په مټکو کې به پراتو په منګو کې به پراتو. ګرانو دا نه چې ارزانو او دا بس یو شوقیه غونته شوی بس دا به خلکو لکه څنګه نن سبا مونږ پیپسي میپسي او دا سیزونه سکو نو دا اوس انګریزانو بس دا یو د هغې یو متبادل مونږ خلکو تاسو ته چیرې دوی خو شراب نسکي نو د هغې په کلر کې مونږ ته پیپسي او کوک او دا سیزونه راچولی دي. لہذا مونږ کوشش کوو چې یعنی کم از کم دا تور رنګ والا خو بالکل نسکو او دا سپین رنګ والا لا بیا هم زه خیر د دې کلر د هغې غوندې کم از کم نه دی که نه. نو که هغه بعضې وخت کې سړی میلمه وغیره ته پیش کړي خو هسې اجتناب ترې کول پکار دي. ولې چې عام مشروبات دی کې دومره فایده نشته بلکې دا معدې ته ډېر غټ نقصان رسوي. په دې کې ډېر زیات ایسیډیټي وي هغه تیزابیت پکې ډېر زیات وي چې د هغې د وجې نه خلک خاصې یو اډرکې نیمو کي لیکن دا معدې ته ډېر غټ نقصان رسوي چې څوک دایمي داس کي. لہذا دې په نسبت کې چې د ګوړې شربت وشي یا د چینو شربت وشي یا روح افزا جامې شیرین وغیره پکې واچولی شي نو دا به ډېر بهتري چې هغه مطلب د ساده شربت وي بس هغه خپلو خپلوانو ته پیش کړو او لیمبو وغیره پکې واچو نو هغه به ډېر فایدهمند وي د دغې په نسبت باندې. د دې دا رواج رکول پکار دي ختمول پکار دي چې دې مونږه دغه وکړو د ختمېدو کوشش وکړو. نو الله پاک په لومړي ځل صحابو تپوسو کو چې د جوارې او د شرابو په باره کې څه حکم دی. الله دونه بس وفرمایل چې یاره دې کې د انسانانو دپاره فایده هم ده لږه غوندې خو نقصان یې ډېر غټ دی. نو ډېرو صحابو خو بس وي چې یاره نقصان یې غټ دی نو بس سړی څکو بیا نه خو بیا هم ممانعت نو راغلی نو ډېرو څکل ځکه چې الله طرف نه صریح دغه نو بیا یو داسې منکر هغه چې یو دغه شانته پروګرام په هغه کې دا ماخام ټیم او پای کې روټه وخړې شو بیا ورپسې خلکو شراب ومسکل
چې شراب مسکر پدې کې د مونږ ټیم شو او یو صحابي مخ کې کو چې هغه مخ کې شو نو هغه پاغه صورت کې وړاندې رستو شو غلط ټولوي ځکه چې هغه خو بس په نشک شو هغه پیدونه چې دا زسوي قل یا ایها الکافرون صورت وی وړاندې رسته مخ کې رسته کو بس خلک ډیر پریشان شو ځکه چې کې تقوادار صحابه او ډیر دغه مو چې په کې نس کړو هغه ولدي په دغه باندې پیښونه بیا ورته چې دا موږ خو زمونږ ټول ګډوډ شو دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیښ شو او ټول صحابه پریشان شو لہذا الله پاک دا وحی راولېګلا چې یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې تاسو ایمان وروړی دي لا تقربوا الصلاة منځ کېږئ مونستا وانتم سکارا چې کله تاسو په نشه کې هر قسم نشه چې په تاسو باندې سوروي تر دې پورې علماء لیکلي کې یو سړي ډېر سخت خوب راغلی وي چې دا هغه نه دا وسوسه کېدی شي چې دا دې په دې مونږ کې څه غلط او یا به سبق به وړاندې رسو کی یا به په قومه جلسه یا به په سجده پاتې شي لہذا دې اول لغونتی آرام وکي بیا دې چې کوم دې نو دې دغه وکي یعنی دومره سخت د شوګیره کړی وي یا څه چل شي وي چې کنه دا غیره وجنه نو مونږ پریدي هم نه خو لیکن لږ دې آرام وکي دومره چې شي چې دې سر نیوي شي چې دې په خپل هوش आवाज کې واپس راشي او د نشئی سيزونه څومره چې سړی په دماغ باندې هغه سر غورځي چې هغه دنک کې دد چې هغه تر خپل الفاظ او بعضي وخت کې پته نه لګي چې ما څه دخلې نو وستو نو داسې سيزونه ناکاره دي هغه نه دا کول نو الله په خبر باندې چې کله تاسو په نشکی نو مستمنز دوکیږي دا تاسو الله سره راز او نیاز کوي خبري ور سره کوي او تاسو الله سره به اوتی بوتی وایي نو بیا به الله پاک یعنی پتا سو باندې غوسه شي لہذا حتا تعلموا تر دې پورې چې پیښی تاسو ما تقولون په هغه خبرو باندې چې تاسو کومي وایي یعنی کبه یاتونه چې تاسو تلاوت کوي چې تاسو په غیبه باندې پیږي چې دا ټیک ویم که غلط ویم ولا جنوبا او دې سره بل دا حکم یو ځای کو چې کله تاسو په جنابت کې نو مستمن دوکیږي جنابت نه مراد که او دستم نینو بس نه بني دوکیږي او که او دستي یعنی در باندې غسل وړي وي نو بیا خو پوره جنابت کې لہذا بیا خو بالکل نه نزو کې په تشهود باندې غستا جنابت نوځي کنه بغیر د لامبلونه نو په دغه وخت کې هم تاسو منځ دوکیږي دا دوه حکمونه راغله الا عابدي سبيلي تر دې پورې چې تاسو په یو لار باندې تیریږئ حتا تغتسلوا تر دې پورې چې تاسو غسل وکړئ یعنی چرته د وبو ځای راشي نو هلته کې ودرېږئ ولامبئ او بیا منځ کوي خیر کله باندې رسو شي لیکن قضا کوي یې ما که فرض کړه قضا کول احتمال وي نو بیا د تیمم الله پاک ذکر فرمایلی چرته چې وبني وي یا سنور څه ضرورت یا بیماری وي دلته صلی الله علیه حکم هم فرمایي وان کنتم مرضى او که چرتا سو ډیر سخت بیماران یې او علی سفر یا په سفر کې چلته وبنه مومي بیا او جاء احد منكم من الغائط یا تاسو کې څوک راشي رفع حاجت طرف ته څوک او لامستم النساء او یا تاسو نږدې شي خپل بیبيانو ته په سفر کې یا په کور کې یا ارزه کې او په سفر کې وبتا سره نه یو بیماری او بد تخین دي او بشتا خو خیدته نه دي او تاسو د سمات کو رفع حاجت مو کو یا بیبيانو ته نږدې شوي نو فلم تجدوا ماء او تاسو بیان مو مې او بولرا یعنی وبتا سره نه دي فتيمموا نبيا تيمم وخي صعيدا طيبا دپاک خاور باندې فامسحوا بوجوهكم یعنی دغه لاسونه چې کوم دي دغه پاک خاور لرو بغوي او هغه بیا راکاږي په خپل مخونو باندې و ايديكم او بیا راکاږي په خپل لاسونو باندې
ان الله کان غفورا غفورا او بشک الله پاک چې کوم دی هغه خطایانو معاف کون کړي او ګناه بخښون کړي. کوم صحابهونه چې په دې دغه کې دا په خطا سره لا کار وشو ای په کس نه کړي نو آینده بس بالکل نشکه نو تقریبا نیم زیات صحابه چې کوم دي نو بیا د دینه منی شو. خو بیا هم داسې و چې لکه مطلب د موږ په وخت کې الله پاک منی کو نو د موږ په وخت کې بیا غي لکه دروازه به بیا چالش کړ بیا شپې ما سلطان مونږ به وکړو بس بیا به اسکل نو تر ساره پورې بیا ډیر وخت بیا به سار نشم شکو شي و او دغه شی بو نو بیا بل حکم الله پاک اخیری رو لګلو پای کې بیا یو داسې واقع وشو چې پای کې څه جنگ او شو بس ماغو کارونو کو پمنس کې دوه درې فریقه جنگ او جنگي دو سوق سپېړه پکې شو خوب را خوب شو پکې خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره لاړه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه یا الله ته د شراب په باره کې صحیح حکم نازل کړي. بس الله پاک بیا منی کړ او بیا د دې ممنوعیت بس دایمي تور باندې تر قیامت پورې راغو. په هیڅ حالت کې ته شراب نشس کړي او بیا چې کوم دینو الله سبحانه وتعالى یعنی داغه لپاره حدود مقرر کړ چې څوک بیانس کی نو دیبو اتیا دوري وهلی شي او گواهان په پیش شي یعنی مطلب د شراب څخه دا حکم په یو داسې موقع باندې راغو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې او التا عائشه بیبي ور سره په سفر کې و ای چې کله را روانې ده نو پدې کې داغي هار پدې مره کې نو هغه چې را پاسېده نو هغه هار ته پریوت چې پریوت وشلې نو هغه داغي تار وشلې نو لړۍ ته کوله هار ته پریوت چې هار ته پریوت هغه خلک یې پسې ګرځېده را ګرځېده او هغه ځکه وبنوي نو ټول خلک ابو بکر صدیق رضی خلق معلوماتو کو داسې چلې ویل د بیبي هار روک شوی دغه پس ټول ګرځي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی راغو خپل لور ته چې کوم ډېر خبرې کوي ټول لخر ستاره لاسه وي په ایثار دی او سودا سي دغه ورکو گزارونه غونته ورکو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خیمه کې دا خیمه کې دی دغه هغه په پتون باندې خو هغه غږ قدر تاونه کو اوف قدر تاونه کو خو هغه چې هغه جړک مونته دا سی والو دا هغه پتون له وړه کې دوه سترګو له اوخ کوونته لاړه نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی نو بس یک دماغه را پاسې دو وی دیوی دغه شانتی کار شي بس هغه بیا دا سکارو شو چې هغه دی بس الله پاک دا آیاتونه راولېګل چې دا آیاتونه راولېګل بس خلکو تیمم والو بس منځونه وشو او بیا ټول خلک دومره خوشحال شو چې دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وجنه الله سبحانه وتعالى امت له ډیر وی چې کومه نعمت ورکو هغه نعمت دا چې یعنی مطلب دا تیمم دا نعمت هغه تکي الله پاک راکو چې وبوینا مسکذا کېدو لہذا صحابه بیا سونه طلب او سونه دا کېدو او د تیمم اجازه لو بس الله پاک چې اجازه ورکړه دا یو ډېر لوی نعمت الله پاک ټول عمر د پاره چې کوم هغه وحی راغو دغه شو بیا سار چې هغه خو چت شنو د وګ د لاندې هغه هار پروتو ادا سي لکاغي وستو یا اچول ستړي کول بدلات یو خیدو هغه او خېټه سره لاندې شو دلته کې الله پاک فرمایي چې مطلب دا الله پاک بخون کې او مهربان دی. اوس الله پاک فرمایي علم تر الى الذين اوتوا نصيبا آیات او نکته هغه کسانو طرف ته ورکړل شوی دی هغه ته حساب منل کتاب د کتابنا یعنی يهوديان او نصارو طرف ته اشاره ده چې هغه کتابیان دي کنه کتاب زبور انجیل زبور او تورات الله پاک ای تور کړی یشترون الضلالتا چې اخلی گمراهی ويريدون او دا اراده لري ان تدل السبيل چې گمراه کی تاسو دلار نیغنا د الله دلار نه مو افادی فاکی د دروغو کسی کہانه بجوړی کی دا واقعا دا سراجی د دې شان نزول چې
دا اهل کتاب چې کوم يهوديان سازشیان ډیر سخت مدینه منوره ته چې رسول الله سلام لاړو په ظاهر کې دی کې ډیر خلکو ایمان وروړو څنګه مخکې تیر شوی دي او بیا بعضی پکې د دروغ ایمان وروړو په ځل کې ایمان نو هغه به بوګبيري کوله دی تا دا منافقان چې زیاتونه دا پدې کې نو لہذا دغه خلک چې کوم دي دا ډېر سازشیان او دای بیا مکی معظمه تلار چې کله جنگ بدر شو جنگ احد شو جنگ احزاب کې یعنی جنگ خندق کې ډېر وی دغه کړو په جنگ خندق کې دی یعنی وعده خلافه کړی بیا په جنگ احزاب کې مو کې بیا الله پاک د خیبر په موقع باندې دی ټول د مدینه نو وست نمبر په نمبر دا درې قبیله وی درې واړه خدای پاک نو دای کافرانو سره ملاو شنو کافرانو ته وی چې یاره مونږ تاسو مرګري یو خو تاسو چې کوم دې بس حملو کوي نو بس یې ته مونږ د تلارې بخیو او داغي غپټ پټ زینو نو تخیو او داغي په کورونو په هغه باندې تاسو اشاره تاسو حملو کوي مونږ تاسو سره مرګري هغه په باور نه کولای وی نو دا چې مونږ په تاسو باور نه کوو نو کافران کوم ډیر دغه وو خيار وایي چې څنګه څه دې موږ نه راغراکې او نو اول خو ور سره موعده وکړو بیا ورته چې زموږ د تسلیم کې تاسو کعبه ته راځي او کعبه کې وقسم خوري او قسم به دا خوري چې اول ورته چې یره داسې کار چې اول زموږ دین چې کوم دی نو صحیح دی او کنه د محمد صلی الله علیه وسلم دین صحیح دی ګوره نو ورته تاسو څه دین دی وای زین دین دارې چې دا وګوره حاجیان راځي دای خدمت کوو پای باندې وبس کوو ای باندې خوراکونه کوو خان ولا لالو ملمستیاګانی ورکو زین ولا ورکو کنه د سوري بندوبس ولا کوو دا کوو او موږ سره رحمی دا وایو دا کوو او بیا تاسو د دین ډیر حق دی هغه پناه حق دی هغه خو دې ځکه یو دا کوي یو هغه دی رضانه دلته الله پاک هغه طرف اشاره فرمایي چې دا اهل کتاب چې کوم دی له کتاب ورکړی شوی دای پناه کا خپل دین خرڅي او دا هغه آیاتونو باندې پیسې اخلي او هغه یې په اعتماد کې د دې وجه راغست چې موږ د دې مرګرتیاو کو وایو چې دای په حق دي دی به موږ خبر بیا هغه په دې تسلیونه شو بیا ورته خبر راشي تاسو نه یو جمعه راشي او زمونږ یو جمعه راشي د مشرانو کسان دی راشي او په کعبه کې به قسمونه وکړو که چا غداری وکړو بس ایته به نقصان رسي بس هغه بیا لاړ او ورته قسمونه وکړو بس دې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک خبر ورکو ایته بیا ډېر سخت سزا ملو شو لہذا هغه بیا د مدینې نه ټول وېست شو نمبر په نمبر نو الله پاک فرمایي چې والله الله چې دی عالم باعدائکم هغه خبردار تاسو دغه دشمنانو نه وکفا بالله ولیا او کافی دی الله پاک تاسو مددگار او کارساز وکفا بالله نصيرا او کافی دی الله پاک تاسو مددگار یعنی داغه دوستی د الله چې کوم دا او کار جوړول دا او مدد کول دا د الله تاسو ته کافی دی د خلق ورته تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو مرګتیا کا څوک کوي او کنه کوي الله تاسو سره دی لہذا دا فکر مکوئ تاسو په حق او پیغمبر علیہ السلام په حق دی او ما کتاب په نازل کړی او دین می حق را لګره تاسو به زمرست کومه او تاسو له زبره در کومه خیر